دا ډاکټر حسیب احمد دی چې د کینسر ناروغۍ د یو قسم کولن کینسر په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. نوموړی وایي یوازې په امریکا کې هر کال شاوخوا 1.5 لک خلک د دې رنځ ښکار کیږي چې پکې د مړو شمیر شاوخوا 50,000 دی. خو دا رنځ په پاکستان، افغانستان یا هند کې ډیر کم دی چې سبب یې خوراک دی. نوموړی وایي د ژوند تیرولو طریقې که بدلې شي نو د دې رنځ نه بچ کېدل ممکن دي. कोशिश करना है कि हमारा हेल्थी वेट हुआ है, हमें एक्सरसाइज करें, हम स्मोकिंग ना करें, शराब नहीं पिए, अल्कोहल और مونږ باید د دې خیال وساتو چې وزن مو پوره دی، ورزش وکړو، له سګرټ او شرابو ځان وساتو. هم دا راز د خوراک خیال هم ساتل دي. مونږ غوښه هم ډیره خورو. زما په خیال په اونۍ کې د یو ځل نه زیاته غوښه خوړل نه دي پکار. د غوښې زیاتې خوړلو له امله هم کولن کینسر جوړېدی شي. مونږ باید هغه خوراک وکړو چې فایبر پکې ډیر وي. د نارینه لپاره 35 ګرامه او د زنانه لپاره 25 ګرامه فایبر هر ورځ پکار دی. فایبر لکه مزه ملاويږي لکه میوه، سبزي او دوايانې هم خوړلی شو، خو سبزي به هم خوړل غواړي. फाइबर कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल व्हीट, नट्स, सीड्स, सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं. इस पर गोलेक है, मेटाम्यूसिल. फाइबर बहुत ज़रूरी है और हमने और ज़्यादा प्लांट्स और वेजिटेबल्स भी खाना होगा. نوموړي زیاته کړه چې کولن کینسر نارینه او زنانه دواړو ته یو شان کیدی شي. د 45 کال نه زیات عمر والا خلک باید د کولن کینسر د تشخیص لپاره خپله معاینه وکړي چې نښې وزن کمیدل، په لویو بولو کې وینه، د آیرن کمښت یا په خېټه کې زیات درد کیدل دي. कोलन कैंसर है थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर. کولن کینسر دریم لوی کینسر رنځ دی چې انسان ترې مړ کېدی هم شي او دا د 50 کالو نه کم عمر زیاتره خلک اغیزمن کوي. دا په دې وجه دی چې په امریکا یا غربي نړۍ کې زموږ کم خوراک دی. هم دا یې لویه وجه ده، خو د دې مخنیوی هم کېدی شي. और एक बात है ये बहुत प्रिवेंटेबल है. د نوموړي په وینا که د خوراک خیال وساتل شي نو ډیر په اسانه د دې رنځ نه انسان ځان بچ کولی شي او همدا وجه ده چې په وروستو پاتې هیوادونو کې دا رنځ کم په نظر راځي ځکه چې هلته خوراک قدرتي دی او ولس د مزدورو په شکل کې ورزش هم کوي. د امریکې د کینسر په اړه څیړنیزې ادارې امریکن انسټیټیوټ فار کینسر ریسرچ تر مخه دا وخت د دې رنځ تر ټولو زیات مریضان په هنګري کې دي چې په 1 لک کې 50 پورې خلک یې اغیزمن کړي دي. همدا راز په 2م نمبر جنوبي کوریا او په 25م نمبر بیلاروس دی. هم یاده اداره وایي چې د زنانو په پرتله په نارینو کې دا رنځ ډیر دی. په 1 لک نارینو کې او په 70 او په 1 لک زنانو کې په شاوخوا 40 زنانو کې دا رنځ موجود دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.